الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا وأتقانا وأزكانا وأرفعنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة رمضان مبارك میاش شروع دا او اخیره عشره دا نو پدې اخیره عشره کې شیطان انسان باندې کوششونه زیات کوي نفس او شیطان چې د الله د رحمتنا انسان محروم شي ته کله رمضان په اول کې انسان عبادتونو ته خپ شوق کوي چې کله رمضان په اخر شي نو بیا انسان کمزورم شي او انسان عبادتونو کی سستی شروع کی لیکن دا سندی پکار آخر عشرہ و در رمضان آخر بیا اغا دیر زیاد د فضیلت تے رمضان خطول د فضیلت نڑک تے د ثوابونو رمضان آخر عشرہ بیا اړیر د فضیلت والا دا زکه اعتکاف دې سره تعلق ساتي دا رنگ ليله القدر د اخیری عشره کې دا عبادت کی سستیا نه د پکار باز ځوانان سشي پس د رمضان په اوله کې عبادتونو کې اخر کې بیا ورو سستيږي د دې خدا سے مثال دی انسان د کال د اولنا سټوډنټس د کال د اولنا
هغه امتحان ته تیاری کوي او چې کله د امتحان د تیاری د پاره د سکول د اړخ نه کالج د اړخ نه دتا چټیان ملو شي نه دی وي زمزه کا نه دا چټیان دې د پاره دی چې ته پکې نور رمضان وکړ نو کدی دغه کې بے پروايو کی نو امکان شته چې دی پیلش او دا قصې اوس رزلټ تیارې دوه والا دی رمضان په ختمېدو دی انسان لا پکار دی چې دی کې الله باندې ځان وبخي او دعاګانې د الله نه وغواړي الله دا عبادتونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي ځکه عبادت باندې فخر نه پکار اول سپاره کې شتا چې ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام د الله کور جوړ ک بیت الله شریف الله ته منت کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله اوسه موږ نه قبول کې فخر نہیں پکار غرور نہیں پکار دعا انبیاء علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کله دا الله کور جوړ کو نو الله ته منت کوي الله ته منت کوي چې الله اوسه خپل دربار کې قبول او منظور کا اخیره عشره کې دعاګانې ډېر پکاري چې انسان الله باندې دا خپل عبادتونه الله ته وي دا قبول کا سینا ځانم ستړي کړي او دا الله دربار کې هغه قبول نشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې زیاتې دي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي وما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو ليلۃ القدر وینم نو کوم دعا وکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتو خولا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني دا دعا لیلۃ القدر کې ډېر پکار بلکې اشاره اخیره اشاره کې بس دا ویل پکار دی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الله ته معافي کوونکې او دا غرنګ معافي خوخه فاعف عني ما ته معافي وکي زما ګناهونه معاف کړي او دا رنګ مشکات جلد اول کې بیا شته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې کومې غوستې دي اوسنه پناه غوستې ده اول خو پکار داري چې انسان هغه عربی کې یاد کی عربی کې دین پښتو کې په دومره ځان پوي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا د شپږ سلويخ سيزونو نه پناه غوستې ده شپږ سلويخ سيزونه دي هغه نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناه غوستې ده مشکات جلد اول کتاب الدعوات کے باب الاستعاذہ کے اگر اغن کلیم یاغینا پیغمبر علیہ السلام پناہ غستدن آغی کیڑن بیسیز دے پیغمبر علیہ السلام آغا پناہ غستدہ دا مشقت دا مصیبتننا بلاغان من جہد البلاء و درک الشقاء وسوء القضاء و شماتت العداء پیغمبر علیہ السلام بسوی پناه به غستد الله نه د مشقتونو د بلاګانو نه د مصیبتونو نه د رنګي دراګیرولو د بدبختۍ نه چې الله بدبختم نکي دا رنګي پیغمبر علیہ السلام بنا غستد د بد قضا نه دا رنګي د خوشالولو د دشمنان چې دشمن د باندې خوشاله شي یعنی دا سے تکلیفونه را باندې الله مراوله زما دشمن په ما باندې خوشالي وکړي انس سے فرمایي پیغمبر علیہ السلام بدا دعا واستل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال پیغمبر علیہ السلام دعا واستل الله پناه غواړم تا سره دا هم نو دا حزن دا هم هغه غم ته وای چې دا هغه سبب نه معلومه سي د سړي زړه خپای او حزن هغه ته وای چې سبب معلومي
نو دینم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پناه غوښته ده کله کله د سړي زړه اسب څخه پي نو دا دعا پکار د اللهم اني اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل د بے سبب غم نه اورنګ سبب والا غم دا عاجزه د جون نه کم عاجزي چې انسان پکې عاجز شي ارسه ته محتاج شي دا رنګ د سستیانم پیغمبر علیه السلام پناه غوښته د والکسل دکا سستی ناراستی پښتانه وای ناراستی لو یا بلا د دینم د دنیا ناراست شي بیا د دین کاروم نشي کولی د دنیا کارم بیا نه نو دینم پیغمبر علیه السلام پناه غوښته د بخل نه دا رنګ د بزدلینا د ډیروالی د قرض نه او د غلبې د سړو نه غلبت الرجال سړی د باندې غالب شي همدغه سي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اور د عذاب نه پناه غوښته من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناه غوښته د عذاب قبرنا اتل سیاتون قران کریم کې ناغینه ثابت دي چې عذاب قبر شته څلورشتمه سپاره کې راځي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا د فرعون تبو برباد شو او فرعون باندې سار او ماخام سکی عذاب پیش کی نو هغه خلا جهنم ته نه ته هغه ته دا کم عذاب دی دا د قبر عذاب سورہ نوح کې راځي مما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نار الله چې څنګه غرق شو نو فادخلوا نار فاتعقب مع الوصل د پاره څنګه غرق شو ډاره کور تلاړ خلا فیصله نه شوی قیامت نه شوی جهنم ته غلا نه دي علماء ذکر کی دغه آیاتم په دی باندې دلالت کوي علماء ته استدلال کی چې عذاب قبر شته نو عذاب قبر نه پیغمبر علیہ السلام پناه غوښته دا رنګي د شر د مالدارین او من شر فتنه الغنا سړی مالدار شي نو سرکشي پکې راشي د الله خلاف شروع کی کله کله د الله خلاف ودري دینم پیغمبر علیہ السلام پنده امت ته خولی چې دې سيزونو نه پناه غواړي دارنګي د غریبې د شرنم پیغمبر علیہ السلام پناه ذکر سکی هغه شر شته دي من شر ما خلق قل اعوذ برب الفلق کې مونږ وایو د شر د مخلوق نه پناه غواړي د شر د مخلوق چې دین هغه کار سي د ځی کې شر شتا خزه کې شتا بچی کې شتا گاډي کې شتا هر څه کې شر دی هر څه کې خیر او شر شته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غریبې د شر نم پناه ځکه کله کله سړی ډیر زیات غریب شي نو محتاج شي دارنګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دجال د فتنې نه پناه غوښته دجال دا به د قیامت نه مخکې راځي ټوله دنیا کې به ګرځي مکې ته او مدینې ته به نشتلې هلته فرشتې ولاړي او هغه به چې دینو د مکې نه بار یو غر دی هغې له به داسې د خپې رولي نو په مکه باندې او مدینه باندې به زلزله راشي چې کم کمزور خلک کی کمزور ایمان والی هغه به روزي او دجال سره به بعضې ملو شي ملګري بس اور مکې مدینې ته به نشتلې هر ځای کې ټوله دنیا کې به ګرځي د هغه شر هغه ډېر زیات تیز دی نو دینم پیغمبر علیہ السلام پناه غوښته پیغمبر علیہ السلام داسې دعا هم کړې ده اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس الله زما گناهونه پاک زما گناهونه ووینځي څه باندې د وورې په اوبو باندې او د غلې په اوبو باندې دا سم پیغمبر علیہ السلام فرمایي او دا سي پاک کې منګه دا سي دا زړه پاک کې لکه څنګه چې سپینا کپڑا خلق د خیری نه پاکي عربی کې یادول پکار دیو که عربی کې انسان نه ورځي نو پښتو کې دا شو الله دا سم دا زړه پاک کې د ګناہوں نه لکه څنګه چې دا سپینا کپڑا یو دوړه په پروتي د کوم پیغمبر علی السلام اشاره وکا چې ستاد ازل سپین د خدا د ګناهونو د وجه نه خیرن شي څنګه چې سپینا کپڑا هغه خیرن شي
نو بد ښکاري داسې دا زړه په ګناهونو خیرن کېږي. وباعد بیني و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. الله زما او زما د ګناهونو ترمنځ دومره لرېوالی راولې لکه د مشرق او د مغرب ترمنځ لکه د مشرق او د مغرب ترمنځ دی. دغرنګې زید ابن ارقم فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه دعا غوښته اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والهرم. د ډیر بوډاوالي نم پیغمبر علیه السلام پناه غوښته ځکه چې انسان ډیر زیات بوډا شي هر څه ته محتاج او د سماعتي له خپله نشي تللی لامبل خپله نشي ارذل العمر چې ورته هغه ډیر زیات بوډاوالي نه چې انسان په ډډه اوړي بل ته محتاج دی نم پیغمبر علیه السلام پناه غوښته. دارنګې پیغمبر علیہ السلام اللهم آتی نفسی تقواها و زکاها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ توی اللہ زما دا نفس دیتا تقوا ورکی و پاکے کی تغور پاک ان کی تولی دے. بیا پیغمبر علیہ السلام وی اللہ من نعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ دا سی علم نپنا غوارم چاگیتا انسان ته د هغې نه فایده نه یعنی علمي عمل پینی د داسې علم نه نبی علیہ السلام پناه غوښته. ومن قلب لا یخشع او د داسې زړه نه چې هغې کې د الله یره نه د دې نه نبی علیہ السلام پناه غوښته. ومن دعوة لا یستجاب لها او د داسې دعا نه چې هغه قبلیږي نه دې نه پیغمبر علیہ السلام پناه. شپږ څلوېښت څیزونه دي باب الاستعاذه کې مشکات شریف ذکر کړي چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښته. دعا هغه اکثر له د دې وجې نه قبلیږي چې انسان زړه کې آرام پراتی خېټه کې آرام پراتی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو انسان به ډېر لوی سفر کړی وي او لاسونه به اوږده کړي وي ګرد و غبار به پې پروتي او د ده به سر به بر وي خیرن به مطلب دا دی حج له به راغلی اول تک بدی دعا کوي یا رب الله نه بسوال کوي د دعا نه قبليږي. ولی مطعمه حرام وملبسه حرام د جامه به حرام وي د خوراک به حرام وي د وجود ته چې کوم غذا ورکړې شوی دا به حرام وي نو دته به د کم ځای نه چې دی نو د دعا قبول شي تبا د کم ځای نه دعا قبول شي. یو انسان حرام خېټه کې پراته دي جامې د حرام ده او دا رنګي د خوراک د حرام جامه د خوراک او د هر څه چې دي د حرام د بزیدین عبادت څخه قبول شي. د وجنه علما ذکر کوي د نوافل نه بهتر دادي چې انسان د حرام نه ځان وساتي. ولی نوافل خو پتا فرض نه دي لازم نه دي خو د حرام نه ځان بچ کول داسې دي دا لازم دا فرض دي چې ته د حرام نه ځان بچ. او مخکینی علماء لیکلي دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې دا رنګ د مسلمانانو چې باچایي و په هغه دورونو کې با هغه سړی په بازار کې بیع نه کولا چې هغه به د بیع او د اغستو فقه نه ویلې د فقه مسائل به نه ویلې ځکه چرته سود نه کی چرته ناروا بیعونه کی چرته بل بیعونه کی. امام محمد رحمه الله تا چاوی د تقوا باره کې یو کتاب لیکلی دی یو لیکلی مې وی کم یو دی وی دا فقه مې لیکلی ده کنه د کتاب البیع ولې چې انسان هغه حرام پرېږدي نو دکې به تقوا خپل راشي او چې کله خېټه کې حرام پراتی نو د نه دعاګانې قبلېږي او نه عبادتونه قبلېږي. د حجاج باره کې راځي استادانو نم دا خبر اورېدلې حجاج ابن یوسف وی چې کله دته د خپل عهده ملو شو کنه نو حجاج ابن یوسف د خپل علاقې علماء له روټه کړو وی چې روټه په خوړه کم چې اتقیا او بزرګان د چا چې خیره قبلې دا د چا چې دعا قبلې دا غیله روټه کړه چې پاغي باندې روټه خوړه ناغي ته وی زه استاد خیره کوي استاد خیره باندې قبلې کې ځکه ما باندې آرام او خوړه آرامه په خوړه نو زب ظلمونه کوم زب زیاتې کوم
تاسو زیات هغه خیره به ما ته کوي سلوي خروزه پورې چې خېټه کې آرام پراتی نو دعا نه قبلي. نو حرام د هغې نه ځان ساتل پکار دی. پیغمبر علیه السلام د داسې دعا نه پناه غوښتې ده چې هغه قبول نشي. کله کله انسان دعا آداب نه پیژني ځکه دعا نه قبلي. د دعا آداب څه دي؟ قبلې ته مخامخ کېنه، لاسونه دې زړه ته مخامخ ونیسه او داسې یو ځای کې داسې نه. بعض خلک داسې دعا کې لاسونه نه، دا لاسونه دقسې کا او د منځ کې لږ شانتې فاصله پرېږده ځکه چې سړی دعا کوي نو په ده باندې رحمتونه راورېږي. لاندې ورته فرشتو لاس نیولي. زړه ته مخامخ ونیسه، نه داسې به نیسي نه به داسې نیسي، پوه لاسونه به دقسې اتحیاتو په شکل باندې کېنه. او دغه رنګې څوکه تقنع او دغو که پیشو چې څنګه د مالک نه څه غواړي دقسې الله نه سوال. پیشو چې د خپل مالک نه روټۍ غواړي نو ځان ورته داسې راغونډ کړي او داسې په مینت لګیا وي، دقسې الله ته وکړه. مخلوق ته داسې مه کوه، مخلوق ته داسې کول ناروا دی. الله ته داسې کول څه دي؟ دې ته علما ذکر کوي چې داسې الله نه دعا وغواړي چې دا ځان ورته داسې راغونډ کړي او په مینت باندې دعا غواړي. جړا راوله که جړا نه راځي د جړا کیفیت. دغه رنګې د الله صفات ووایه. که حدیث کې راځي یو صحابي و هغه د الله اول صفتونه وي، بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وي. پیغمبر علیه السلام ناست اوس دعا غواړي، اوس په دعا قبلي. نو د دعا د آدابونه یو دا دي چې انسان داسې الله ته په عاجزۍ باندې زړه ته مخامخ لاس اوچت کړي، نه ډېر اوچت نه ډېر ښکته، او دغه رنګې زړه ته مخامخ وي، قبلې ته مخامخ. او دا رنګې چې پیشو څنګه مالک نه یو څیز غواړي دقسې ځان ورته عاجزه کړي او په مینت د الله نه سوال کوي او د الله صفتونه وي. د الله صفتونه څه دي؟ دا نن نمونه قرآن کریم کې سرته شته. دا نه درځي سورې فاتحه د الله صفتونه دي. دا هم د الله صفت. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دغه رنګې د سورې حشر اخري آیاتونه دي، د الله نومونه دي پکې. هو الله الذي لا اله الا هو، دا وایي دا د الله صفتونه دي. دغه رنګې بیا درود شریف دی نه پس سړی و، اول د الله صفت، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود، د هغې نه بعد دعاګانې وغواړي. او د دعا نه پس بیا چې دی نو څوک انسان هغه درود شریف بیا ووایي نو دا دعا الله رب العزت قبلوي. دا دعا الله رب العزت قبلوي. دغه رنګې دعا د زړه نه پکاري، دعا د زړه نه پکاري. دا نه چې یا الله که ستا خوښې غوره کړو کني نو بس نه، یقین سره به دعا غواړي. الله پتا مې یقین دی، لکه زکریا علیه السلام دعا غوښته ولم اکن بدعائک رب شقیا. الله ته وایي تا نه چې ما کلم سوال کړی دی تا زه خالی جوړې نیم پرېښې. نه الله ته داسې سوال کوه یا الله چې کله مې د نه سوال کړی دی زه د خالی جوړې نیم پرېښې. داسې دعا کوه، یقین سره دعا غواړه. دغه رنګې عربی کې دعا ډېره قبلیږي. یو انسان ته عربی الفاظ یادي، قرآن کریم کې څلوېښت ربنا راغلي دي، هغه ځان له چاپ شوي دي، مکتبو کې اکثر له میلاویږي. هغه انسان ځان له پیدا کړي ځکه الله دا دعاګانې څلوېښت دعاګانې داسې الله قرآن کریم کې موږ ته ښودلي دي چې داسې موږ نه ما نه دعا غواړي. انسان اول هغه یاد کړي، که نشي یادولی نو هغه دغسې ځان ته کولو کې ووایي. دته ضروري خو نه ده چې په یاد ووایي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا. دا قرآن کریم کی چې دین څلوېښت پیرې ربنا راغلي. سورہ العمران اخر کې 15 ځله ربنا راغلي. هغه یاد کی. دغه رنګې 40مه پاره کې شته ربنا وسعت كل شيء رحمة. 14مه کې شته ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 28مه کې 3 ځای راغلي ربنا عليك توکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين. آخر کې ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
سورۃ فرقان اخر ترازی ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا هب لنا من ازواجنا. دا دعاګانې قران کریم کې انسان ته یادې ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې عربی کې دعا وغوښتل شي نو دا ډېر زر قبلي. دا رنګي د ځان د پارم دعا پکار ده او غایب د پارم دعا پکار ځکه حدیث کې راځي ته یو سړی دی او هغه غایب دی ستاسو سره نشته او هغه له ته پټ پټه دعا غواړي فرشتي ته خدای تعالی د قصیص درکې فرشتي چې ته دعا غواړي هغه تعالی دعا غواړي چې بل غواړي د دې وجنه حدیث کې راځي یو باندې چی راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوا کې پچغو یا الله په ما رحم وکړه په محمد علیه السلام رحم وکړه او موږ سره په رحم کې بل څوک مشرکه څنګه موږ سره په رحم کې بل څوک مشرکه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ډېر قمقل او کده د اوخ چې د یاد د خر ډېر قمقل ولې فقد حجرت الواسع تا ډېر فراخ سیس چې دنا غتنګ د الله رحم ډېر لوی نو صرف ځان له دعا نه بلکې ټول عالم د پاره دعا پکار. الله ټول مسلمانانو ته بخنه وکي الله ټول مسلمانانو بخي ټول مسلمانان سړي مسلمانان خزو بخي. تاسو قران کریم کې دعاګانې ګوره ک نوح علی السلام چې دعا غواړي نو ځان لم غواړي خپل مور پلار لم غواړي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ټول مسلمانانو سړو ټول مسلمانانو خزل دعا غواړي. دغه رنګ ابراهيم عليه السلام چې دعا غواړي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ټول مسلمانان مانځه کې تسوي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ټول بندگانو د الله نیکانو له دعا غواړي. نو دعا هغه کې عموم پکار دی د دې وجنا دا حدیثو کې راځي د ټولو نه لوی بخیل غره چې هغه په دعا کې څه کوي بخل کوي په دعا کې بخل کوي. نو د دعا د قبلې دوه د پاره یو داري چې انسان ځان د پاره دعا غواړي بل له دعا غواړي الله مالم حلال رزق راکې ابل لم ورکې زما غرور لم ورکې جمع دې گاونډي لم ورکې وګوره داسې دعا بیا قبلي. د دعا آداب دادي چې یو خدا دې خېټه کې بده آرام ني حرام چی کته ډیر متقی شي دعا دې نه قبلي. دویم دادي چې تابه زړه ته مخامخ لاسونه نیولي ډیر چتم نه ډیر ختم نه او دا رنګي څنګه چې پښو د خپل مالک نسیز غواړي داسې الله نه پزاره وینت سره بل د دعا الفاظ چې تا ته یادي بل داسې دعا کې داسې شی نه غوستل چې هغه انسانانو نه غوستیش چې تاسو خدای ته یا الله یو سل روپیا راکړه نو داسې چیز چې دینو دا انسانانو نه چې کوم شی چې دینو سره هغه غوستي شي نه هغه به الله نه غواړي. تاسو داسې دعا دا رنګي دعا کې ډېر تکلف نه کې لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوا کې صحابي ناس تو یا الله په جنت کې ستانخي اړخ ته غسپینه ماړه راکې نبی اسلام داسې تکلف ونه کې دعا کې بداسې تکلفات هم نه کوي. چې داسې دعا غوښتل شي د الله صفات ویل شي د الله د صفات نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل شي د قران کریم عربی دعاګان انسان ته یادې د ویل شي احادیثو کې ثابت شوی دعاګان یادې هغه ویل شي اینه بعد بیا درود ویل شي پښتو کې بیا دعاګان غوښتل شي الله رب العزت خامخا قبل ځکه قران کریم کې الله فرمایي چې تاسو زمانه دعا غواړئ زه قبلوم الله خو دروغ نه وایي کړه الله وی تاسو غواړئ زه قبلوم استجب لكم زستاسو دعاګان قبلوم او الله په غستو خوشحالي کې په نه غستو خپکیږي دا د بندا او د الله منځ کې فرق دی. ځکه شاعرم دقه وایي کنه د عربی شاعر دی چې کله ته د الله نه غواړي د الله نه غواړي نو الله خوشحاليږي کله چې الله نه غواړي الله خپکیږي او کله چې د مخلوق نه غواړي نو خپکیږي او چې مخلوق نه غواړي نو بیا خوشاله الله نه بسکه د الله نه سوالونه کې دا یو څو سيزونه ما تاسو ته د حدیث نو وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غي نه پناه غوسته ده بوزدلین غوسته ده د ناراستین رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنګ د ډیر بډاوالینا او دا رنګ
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه غم نه چې هغه انسان ته سبب نه معلوم اسی به غمی زړه خپي د حزن نه چې اسباب معلومي د عذاب قبر نه د اور دا د رنګ د داسې علم نه چې انسان ته فایده دي د داسې زړه نه چې د الله یاره پکینی دینه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پناه غوښتله نو کداس انسان ته نیت نو داسې دعا دې کې یا الله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کوم سيزونو نه پناه غوښتله علم نه پناه راکړي مشکات کې شپږ سلويخ سيزونه دي پیغمبر علیه السلام ته دعا پناه غوښتله خپل امت له کومه د خیر دعاګانې غوښتې دي پای کې زموږ سو کې پوره نصیب وو کوم شرونه نه خپل امت له پناه غوښتله شرونه موږ له پناه راکړي نو داسې دعاګانې غوښتل پکار دي داسې دعاګانې غوښتل پکار دي پوجبه دا رمضان اخیره عشره ده دې کې دعاګانې ډېر زیات پکار دي او دې کې اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار دا خو ډېر ویل پکار دي الله موږ د عذاب د جهنم نه وساتي موږ د عذاب د جهنم نه وساتي او دا رنګي تاسو ته موي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه د دې حسنه معنی علماء اتیا معنی کړي نو علماء ذکر کوي چې تا دا دوی نو تا اتیا سيزونه د الله نو اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هغه تفسیر کې بیا مونږ وایو چې هغه علماء څومره معنی کړي نو علماء اتیا معنی د حسنه کړي چې حسنه څه مراد ده تا د الله نه اتیا سيزونه وغوښتل الله رب العزت مونږه د عبادت خپل دربار کې قبول او منظور کړي او بار دی الله مونږ باندې رمضان مبارک سره د روح صحت راوستي کی سونه مسلمانان وفات شوی الله ټول قبرونه منور کی الله رحم عمله وسرو الله زمونږه او دا رنګي کورونو کې زنانا یا سونه مسلمانان دی عبادتونه کی رمضان د غیر رمضان نه کوم عبادتونه الله ټول خپل دربار کې قبول او منظور کی الله رمضان کې کوم لیستونه تیاریږي استاد حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خله مبارک کی هغه نه مونږ ته حدیث را رسیدلی چې په رمضان په شپه باندې لیستونه تیاریږي هر شپه باندې خلک د جهنم د اور نه تخلاصه الله غ لیستونو کې زموږ نمونه راوستي الله زموږ دنیا او آخرت خیسته کی الله د نفس او د شیطان د شرارت نه مساتي الله مون خپل تابعداري ته واړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل مطلق می د خیر دعاګانې غوښتي دي الله هغه کې زموږ پوره نصیبو کی کوم شرونو نه خپل مطلب پناه غوښتي را شرونو موږ له پناه راکې د ټولو اخر خاتم